میجر عامر صاحب نن په دې محفل کې د ثوابه صرف نه بلکې د مختلف ضلعونو راغلي ملګري چې چا ټولو جمیل خان سره یو تعلق او یو عقیدت د قومی وطن پارټي مرکزی او صوبائی قائدین د مردان د بونیر د کوهاټ د چارسدې نه راغلي ملګري او د ثوابه خصوصا د مرغوز کلی او داغه خصوصي ملګري دلته موجود دي او زه ستاسو ټولو بهد مشکور یم چې په دې دعوت باندې د جمیل خان په یاد کې دا ریفرنس کې تاسو ټول شریک شوئ د نه مخکې په ثوابه پلس کلب کې یو ریفرنس شوی و میجر صاحب هغه کې مهمان خصوصي و وکلا برادری او ټول د ثوابه خلک هغه کې هم شامل وو زمونږ خواهش و چې دا پروګرام یا پیښور کې وکړو یا ثوابه کې خاص کې او دلته د جمیل خان رونو او د هغوی خپل خپلوانو وې چې کدا مرغوز کې وشي نو موږ په ډېر خوشاله وو لہذا ځکه موږ دلته مرغوز کې خود او دا یو صحیح فیصله وه ځکه چې جمیل خان د دې کلي یو فرزندو د دې کلي یو نومو خو د هغه کم طریقې سره چې خپل اهلیت سره خپل سیاسي شعور سره او خپل قابلیت سره د هغه نوم دامره خور شو چې اوس په دې پښتون سیمه کې ضلع په ضلع خلک جمیل خان پیژني د جمیل خان صرف د سیاسی نظریه نه بلکې هغه سماجی چې کوم کالمونه لیکلیو هغه صرف دې صوبه کې نه بلکې ټول پاکستان کې آخر کې خو داسې اخبار سره منسلک و چې هغه ټول پاکستان کې قتل کېده نو دې لحاظ سره جمیل خان نوم ډېر وسیع هغې باندې هر چا پیژنده او دې کې شک نشته چې یو نظریاتی سیاسی کارکنو سیاست کې جدوجہد کړو او ما سره په یو دوه حوالو سره یو د ضیاء الحق مارشالو خلاف چې مونږه په هغه وخت کې پیپلز پارټي کیو هغه جدوجہد زما یاد دی او په جیل کې مونږه یو ځای وخت تیر کړی او دا هغه په جیل کې چې کوم کارکنانو د پاره سټډي سرکل به هلته منعقد کول ناغه د هغې نه مونږ هم ډېر څه زده کړي دي او بیا په دویم ځل په 16 دسمبر
2011 کې چې پیپلز پارټي شیرپو جوړ شو نو هغه هغه کې موږ سره شامل شو. د هغې نه پس بیا رفته چې هغه په قومي وطن پارټۍ کې بدله شوه نو هغه موږ سره هماغه شانتې منسلک و، بلکې په قومي وطن پارټۍ کې زمونږ بنیادي دستاویز چې دی د هغې به مونږ دا ویل کو په هغې کې 80-90% کار چې دی نه د جمیل خان او دا نظریه پارټي له هغه ورکړې وه د نیو سوشلیزم. نو هغه د ده تجویز و، هغه زمونږ هغې باندې پارټۍ بحث وکړو، هغه مونږ منظور کړو. د هغه دا نظریه وه چې د انګریز غلامي خو ختم شوې ده، د دوه سوپر پاور چې وو هغه یو ختم شو او بل هم په تنزلی باندې دی. خو هغوی په مونږ باندې او خاص کر د پښتون قوم باندې اوس په نور طریقو سره خپل دباو خپل اثر اچي او د دې به مونږه مقابله کول غواړو. په دې کې IMF شو، ورلډ بانک شو، دا فیټ اپ شو چې دا کم نمونږ اوس وتیو، دا ټول شیزونه په دې کې د ملټي نیشنل کمپنۍ چې شوې دوی زمونږ وسایل دوی زمونږ باندې داسې پریشر د IMF اچي چې په هغې باندې مونږ ته د پښتون قوم ته نقصان رسي. د دې دپاره د قومي وطن پارټۍ دا هغه وه چې مونږه دا نیشنلزم دا قوم پرستي چې دی ملټي نیشنل کمپنیو نه د IMF نه د ورلډ بانک نه د فیټ اف نه مونږه خپل دا پښتون قوم دی نه بچو ساتو او د مقابله مونږ وکړو. نو دا یو ډېر لوی وسیع سوچ و او دا د هغه په هغې کې نقطه نظر کې دا هغه زموږ دپاره دا سوچ شروع کړی و. جمیل خان صرف مونږ سره پارټۍ کې په دې لحاظ سره هغه زموږ د پارټۍ ملګری و خو زما دوست و او مونږه د یو بل احترام په پارټۍ په محفلو کې خو هسې د هغه چې کومه همدردي ما سره وه او کوم طریقې سره وه چې مونږ یو بل سره وخت تېراو نو هغه دغه یاد به مونږ همیشه دپاره یاد ساتو. میجر صاحب هم وویل، نورو ملګرو هم وویل د هغه کالمونه کو هغه مشرق کې و کو هغه آج کې و او کو بیا وروستو هغې کې و نو په مختلف موضوع باندې هغه کالمونه لیکلي دي او زما دا خواهش دی چې مونږ دا ټول کالمونه را یوځای کړو او دا کتاب چې په شکل کې دا مونږ را یوځای کړو او د قوم ته د قوم راتلونکي نسلونو لپاره دا محفوظ وساتو چې هغوی په دې باندې هغه وکړي مطالعه وکړي او دا زموږ دپاره یو لویه نظریه به یو د هغه نوم به په دغه لحاظ سره جمدي ریفرنس پکېږي د هغې سره چې جمیل خان په دې باندې دا لیکلو په دې باندې دا لیکلو په مختلف هغه باندې موضوع باندې هغه د هغه چې و تعلیم چې و هغه ډېر وسیع و دې کې شک نشته چې د هغه کم سوچ او تعلیم و نو هغه
ان شاء الله تعالی موږ غواړو چې زموږ راتلونکي نسلونو ته داغه دا پیغام ورسي. هغه دا جمهوریت او رول اف لا او د پښتون قوم د حقوق او تحفظ لپاره همیشه आवाज اوچت کړی دی او زما په خیال په دې باندې کو مونږه مخکې لاړ شو نه په دې ملک کې چې کوم صورتحال جوړ دی د الیکشن نه مخکې د ټولو دا نظریه وه دا سوچ و چې دا الیکشن وشي نه په ملک کې به سیاسي استحکام راشي. خو تاسو ولیدله الیکشن نه پس د عدم استحکام کې دامره وسیع پیمانه کې هغه شو چې اوس نن سبا دې ته حالت رسېدلی دی چې د خیبر پختونخوا نه څوک اسلام آباد ته یا پنجاب ته ځي نو رکاوټونه ورته را پیدا شوي. او زما دا خیال دی چې دا په یو منصوبې تحت او تاسو وګورئ او دا الیکشن دی او کو تیر الیکشن دی. معافي غواړم خفه کېږئ به نه کو څه خبره ده سیاسي هغه باندې لږ هغه شي خو زه کوشش وکوم چې لږ متعدل دي. تیر الیکشن کې 2018 الیکشن چې وشو ناغې نه پس هم دا سیاسي عدم استحکام هغه وخت یو پارټي په حکومت کې راغله نو ټول په اپوزیشن کې وو هغوی وایي چې دا الیکشن چې دی دا د RTS فیل کېدو نه پس دا نتیجه بدله شوه. دې ځله چې الیکشن وشو نو هغې نه پس دا فارم 47 والا خبره راغلی چې بھائی فارم 47 کې ټول رد و بدل راغی. خو دا ټول چې چا انجینیر کړي دي یا چې چا دا منصوبه جوړه کړې ده نو د هغوی خپل مقاصد دي. هغوی نه غواړي چې د ملک کې استحکام راشي چې عدم استحکامي نو ټول اختیارات په هغوی سره وي. هماغه خلکو سره به اختیارات یو هغوی خپل من مانی بچوي. تیر ظلم او اوسم عجیبه خبره ده چې هغه وخت کې یو پارټي چې راغله هغه وایي چې مونږ فوج په یو پیج باندې یو. نن هماغه خبره چې کوم اوس وزیر اعظم دی هغه هم وایي چې د فوج سربراه چې دی هغه ټوله کې په د نه ښه سړی اړوشتی نه دا ټول هر څه چې دی دا هر څه چې دی په هر ځای کې د هغه تعریفي. بیروني ملک نه چې خلق راځي وزیر اعظم راځي نور څوک راځي نو پرایم منسٹر او صدر څخه ملاویږي خو ورسره یو هغه دوره د GSU ضرور کوي ځکه چې هغوی وایي چې اصل طاقت هلته دی. چا د هیلری کلنټن نه تپوس وکړو چې دا ډیپ سټیټ څه شی دی نو هغې ورته ووایي چې ډیپ سټیټ هغه دی چې کوم پاکستان کې دی. ظاهرا خو مورې ناست دی خو اصل طاقت چې دی هغه رستو دی بل چا سره دی. نو دې دپاره زما په خیال چې څو پورې مونږ ټول سیاسي پارټۍ دا عهد ونه کړو چې د ملک کې په صحیح معنو کې جمهوریت
مونږ راوستل غواړو په هغه کې چې څومره پارټۍ دي بشمول د پاکستان تحریک انصاف مونږ غواړو چې ټول کینی او دا عہد وکړي چې هر څه چې د دې ملک باغ دور با د ملک منتخب نمائندگان چلی او هغوی به د دې ملک منتخب نمائندگانی او هغه صحیح معنو کې دا ملک چلی بل چاله دا اختیار نه ورکو او سازشونه هماغه شان دي شروع دي اوس سپریم کورټ کې دي چې لږ خپل هغه یو سټانس اغشته یو هغه اغشته دی چې هغه ځان نیوټرل کړی دی هغه هم دوی ته هغه شانته د دوی په تصور کې او په دوی په نظریه کې دا ټیک نه دی نو دا کم اوس چې وکیلان صاحبان ناشتي نو دا غوین زیات نه پیګم هغوی ښه پیږي خو دا دې وخت کې د دې آئینی ترمیم ضرورت څه پیښ شو دا صحیح ده آئین کې ترمیم کول پکار دي دینه مخکې چې 73 آئین جوړ شو متفقه طور باندې جوړ شوی دی هغه نه پس په 18ویں ترمیم کې 9 میاشتو لګې زه په هغه کې د هغې ممبر وم 9 میاشتو لګېدې او هغه متفقه طور باندې 98ویں ترمیم جوړ شوی هغه کې سیول سوسایټي نه مونږه پکې تبوسونه کړو وکلا صاحبان هم پکې تبوسونه کړو مختلف رائے مغشتي واغې نه پس یو متفق ټول پاٹ ہے هغه کې موجود وي او هغه آئین 18ویں ترمیم چې دی متفقه طور باندې منظور شو بعض ججانو صاحبانو په دې باندې کمنټ کړو چې دا څنګه آئینی ترمیم دی چې 15 منټه کې دا اسمبلی نه پاس شو 15 منټه کې ځکه پاس شو چې 9 میاشتې په هغې کې کار شوی 9 میاشتې په هغې باندې ټول پاټۍ یو ځای چې متفق شو نو اسمبلی ته وروړو او هغې نه پس هغه اسمبلی پاس کړ نو مونږ به همدا غواړو چې د شپې 12 بجې د شپې په تیاره کې تاسو څنګه په کوم بنیاد باندې آئینی ترمیم کوي چې ستاسو زړه کې څه دي روی باسه او په هغه وخت کې چې د شپې هغه کېده نو ټولو سیاسي پارټو خو هغې کې هلته اسمبلی کې ناست خو چا ته هم پته نه وه چې څه آئیني ترمیم کېږي نو داسې طریقه خو نه ده پکار کو هغې کې هر څه چې دي تاسو میدان ته روباسئ ولې تاجي کوئ پرېږده چې خلک هم په خپل رای ورکړي او هغې نه پس یو متفق هغه شي نه هغه به قایم وي خو تادیه کې کېږي هغه آئیني ترمیم چې دی هغه به دیرپاني دې باندې زموږ وکلا ورونو هم خپل موقف شته او زموږ هم دا درخواست دی چې په صحیح سمت کې دا ملک روان شي دا نشي کېدی چې یو اداره به دا ټولو ادارو د پاسه هغه خپل حکمرانی کوي او د نور ادارې چې دي هغه د هغوی لاندې دا نشي کېدی هر یو ادارې خپل په آئین کې 73 آئین کې چې څه دي هماغې مطابق چلېدل پکار دي نو راوشو دی تاسو ورځې مخکې چې دا کوم هغه وشوه بلکل دا خبره صحیح ده چې دې کې د اپوزیشن هم غلطي وه او د حکومت هم غلطي وه تاسو
کنټینر ته هم راکې خو دی 600 کنټینر هم څه په مفت خو باندې راغلی په لیم خرج شوی دی دا بل ورځ د اتوار پر ورځ تلم نو 15 غنټه کې د اسلام آباد ته رسېدلی او هغې کې په اسلام آباد کې د زیاتر خو محنتکش دي مزدوران یا ټول د پښتنو د دې ځای اوسېدونکي دي هغوی هم د سړکونو نه فاصل وي څوک یې نیولي دي څوک یې بې دخله کړي چې ځای ته ځای نه او ډېر پکې نیولي دي دا شمار یې په دې پوره کړی دی نه یا دې پښتنو سره به دا دې طریقې سره زیاتې کوي چې کله د یو صوبې پنجاب هغوی وایي چې یاره دا په موږ باندې حمله ده داسې خبرې نه دي کول پکار زه خو په دې هم خفه شوم زه یو د پارټۍ چا سایډ نه اخلم طرفداري نه کوم په دې هم خفه شوم چې د پنجاب چیف منسٹر وایي چې یہ دہشتگرد تنظیم ہے نو یو پارټۍ ته چې ته دہشتگرد تنظیم ووایې او بیا څوک وایي یو ذمہ دار دا پنجاب چیف منسٹر وایي چې یہ دہشتگرد تنظیم ہے نو زموږ خو دشمنان ډېر دي دا خبره خو سبا هندوستان وایي چې ګوره په خپل هغوی وزیر اعلی وایي چې دا چې کومه پارټۍ دا دهشتګرد ده دغسې دا کوم پابندي چې په پی ټي ایم باندې ولګېده دا هم څه دانشمندانه فیصله نه ده کوم سیاسي خبرې چې په سیاسي هغې باندې کېناستو باندې دا خبرې حل کېدی شي په انتظامي هغې باندې دا خبرې نه شي هغه کېدی اوس چا دا خیال چې مونږ ډېر جشن مناو کو چې آی ایم ایف مونږ له هغه راکړه قرضه راکړه او چې ملک کې سیاسي انتشار دا آی ایم ایف هغه چې دی لون چې دی یا قرضه چې دا به څه په کار راشي بنیادی طور باندې چې څو پورې ملک کې استحکام سیاسي استحکام را نشي دهشتګردي ختم نشي نو دا ملک په مخ کې نشي تللی دا دواړه شیزونه دلته دي اوس او خاص کر مونږ ته متاثر یو زمونږ معاشره خرابه شوې ده بالکل صحیح خبره ده هر ځای کې دا ایسو دا هر ځای کې دي دلته دا ګدونه مازه انډستریل سټیټ چې جوړ کړ هغه وخت ولا مراد ورکړ د پنجاب د سند نه کارخانه دار راغلل ته کارخانه ولګولې مزدوران خو پکې مهنت هغه خو پکې لیبر او دا هغه خو پکې زموږ خلکو دلته کېدل ټراله پکې استعمال دي هر یو کار پکې کېدل بالکل هغه شو تام دې دانشته تور باندې مونږ وروسته پاتې کول غواړي دغه چې دا بجلی مسله 70 روپے یونټ بجلی دا د دې غریب د یو کارکون 40,000 یا 50,000 تنخواه د پای کې به هغه څنګه بل ورک په دې کې 3,000 ارب روپے قرضه ده چې د آی پی پیز نه چې کوم اخیستې هغوی ته به ورکوي یاره ما ته په دې پوره دنیا کې یو ملک وښایه چې هلته یو کارخانه د بجلی کارخانه ده و آی پی پی ورته ووایه چې هغوی بجلی نه پیدا کوي او بیا هم ولته پیسې ورکوي دا کم دی دا کم دی انصاف دی دلته زمونږ صوبه ده اوبو نه بجلی پیدا کوي ارزانه بجلی ده زمونږ په دا وایو چې دا ټیک ده مونږ خو ارزانه بجلی پیدا کوو خو کم از کم
مونږ سره دامره انصاف وکړي که نه چې یو را باندې لوډ شیډم کوي عمره باندې بلونه کوي او بیا وایي چې دا غله دي. داسې هغه ملک په دې لحاظ سره نه چلیږي، په دې کې دا کم ځای کې چې خامې دي دا خامې لرې کول ډېر ضروري دي. ګنې دا ملک به همدغه شانتې هغه په دې کې به نقصانات چې دی هغه د ټولو نقصانات او دې صوبې کې پکار دا دی چې دا کم حکومت وخت دی نو جلسې ښه شی دی، دې کې بدیت نشته. احتجاج سیاسي هغه دی، عمل دی، او د خلکو د مسلو طرف ته هم لږ دهان ورکړی که نه. بل ورځ په کراچۍ کې د چینیانو باندې حمله وشوه، دې نه مخکې په شانګله کې په کوهستان کې حمله وشوه. د هغې اثرات دم راغلي چې اوس د دې ځله چې وشوه مخکې چې وشوه د هغوی هغه وزیر راغی د چین، هغوی وایي چې پاکستان کې چې څو پورې سیکیورټي ټیک شوي نه، پاکستان کې چې څو پورې سیاسي د عدم استحکام یې دلته ترقي نشي کېدی او نه په دې ملک کې انویسټمنټ کېدی شي. او دې نه برعکس تاسو ګورئ افغانستان هغوی تسلیم کړی لا نه دی، خو د چین هلته سفیر لګولی دی، هغه لاړ او هلته د هغې انټیریر منسټر سره میټینګ وکړو، وایي چې دلته زمونږ په هغې مطابق دلته امن دی او مونږ دلته سرمایه کاري کول غواړو. هلته 20 کاله داسې بند د تانبې هغه کانو هغه کولو کوه په هغې باندې کار شروع کړ. نو خدای ته ګوره دا ملک همداسې مونږ کوچلو، دا په دې لحاظ سره بلکل ټیک نه دی چې مونږ دې صرف ډکټیشن اخلو او څوک د یو ځای نه د جیل نه ډکټیشن اخلي، څوک د بل ځای نه اخلي. دا دې طریقې سره دا ملک په وروستو ورځه هغه شي په وروستو لاړ شي. نو مونږ په دې هغې کې دا وایي چې دا پښتون قوم ته چې کومې مسلې دي په دې باندې کم از کم ټول را یو ځای کېدل پکار دي او په مرکز کې چې کوم پارټي په حکومت کې ده دا د هغوی فرض جوړېږي چې هغوی ټول سیاسي پارټۍ سره خبرې وکړي او په یو هغې باندې پلیټفارم باندې راولي. خو هغه د فلسطین دپاره، غزا دپاره، کشمیر دپاره کېدی شي، دا نور مسلې چې کوم زموږ دي په دې باندې مونږ ټول یو ځای کېدی شو. اوس وخت دی چې را یو ځای شو او که دا اوس ونه شو نو بیا دا خاص کر زمونږ صوبه به ټول که زیات متاثر دوی وایي چې معنی په مهنګۍ کې کمی راغی، بلکل کمی نه دی راغلی. هماغه شانتې خلک همدغه شانتې ګرځي. نو که رښتې نه بجلي ګرانه ده، پټرول هغه دی، په غنمو وخت راشي نو هغې کې د بار نه غنم راشي، د زمیندار چې هلک ډېر هغه هم هغه ته معاوضه نه میلاوېږي. زمونږ تجارت افغانستان سره دی، کو تورخم دی، کو غلام خان دی، کو خرلاچي ده، کو چمن دی، دلته ټول پښتانه اوسېږي او هغه چې بند شي د ډېرو خلکو روزګار ورسره شي.
دا دلته چې اوس دا سوره دی هغه بند شو بالکل دا کنټینر ولګې دی نه چا نقصان شو د تاجرانو نقصان شو د غریبانو نقصان شو د مهنتکشو نقصان شو هر چا نقصان شو د دې لپاره ما په خیال چې ټول په یو اواز سره او خاص کر د ثوابه خلق ثوابه مشران خو په لري دا هر یو هغه باندې دا وی خپل یو خو موقف ته او د جمیل خان په نظریه باندې سوچ باندې ډېر خلک هغه نه متاثر دي او هغه هغه چلیږي نو مونږ به هم دا غواړو چې دا ضلع په ضلع کوسوات کې د امن دپاره خلک روزي دغه شانته په هر یو ضلع کې د امن دپاره خلک رووتل نو زما په خیال دا چې څوک دا مونږ کې دهشت چا پیدا کړی دی هغوی ته به تقویت نه ملاویږي هغوی به په شا لاړ شي دې دپاره مونږ لا پکار دی چې مونږ ټول دې کې کوشش وکړو او چې دا قوم د دې دهشتګردۍ نه محفوظ کړو د قوم چې کوم مسلې دي او کوم زمونږ حقوق دي د هغې دپاره اواز اوچت کړو په دلایلو سره دا شیدونه په جنگ باندې نه کېږي په دلایلو سره چې زمونږ څه حق دی مونږ وایو چې مونږ ته خپل حق ملو شي او هغې دپاره به انشاءالله تعالی مونږ خپل همدا جدوجهد جاري ساتو او د جمیل خان نظریې په مطابق با خپل عمل مخ پر وړاندې بوځو ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو ټول دې ته راغلئ او دا ریفرنس هم کامیاب کړ